بسم الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليا اما بعد. د ذبح په وخت کې بعضی غلطیانې او بعضی مکروهات عمل کوم چې شریعت منع کړی دي د هغې تذکره کوو. اول نمبر د ذبح په وخت کې چې کله ذبح کوي انسان نو څاروي لره سملول پکار دی. څاروي په ولاړه باندې ذبح کول بغیر د اوښ نه دا مکروه دی. اوښ په ولاړه باندې ذبح کول نحر د اوښ کول دا سنت دی او د اوښ نه علاوه بل څاروي په ولاړه ذبح کول دا مکروه دی. دویمه خبر دا ده چې اوښ کله د اوښ نحر وشي نو اکثر خلک داسې کوي چې د اوښ نحر وشي او اوښ را لړه کړي نو هغې نه پس وره ده دنه لاسه نه وتي او د امرۍ وله ځای په ځای باندې کټ کوي د دې د وجې نه چې ساتي ضرور دی. دا عمل هم عالمانو مکروه ګڼلی دی او دا هم د دې شریعت اجازت نه ورکوي. او یو دریم نمبر غلطي چې هغه اکثر خلکو نه کېږي هغه دا ده چې کله دوه کسان ذبح کوي لکه یو کس ذبح وکړي ورسره بل ډایرکټ راشي قصاب وغیره چاړه وچلوي خو په دغه وخت کې دا دویم کس اکثر د دنه تکبیر هغه پاتې وي. نو کله چې دوه درې کسان ذبح کوي نو ټولو دپاره تکبیر ویل دا ضروري دي. که دې نه تکبیر پاتې شي نو د قربانۍ د خرابېدو خطره پکې هغه شته دی. نو د دې د وجې نه دواړه کسان کوم چې ذبح کوي دواړو له احتیاط پکار دی چې د ذبح په وخت کې دواړه کسان هغه چې کوم دی تکبیر ووایي. بل د ذبح په وخت کې ښه خبره دا ده چې سړی په تیره چاړه باندې ذبح وکړي. په پسه چاړه باندې ذبح کول دا هم عالمانو مکروه ګڼلی دی ځکه د دې سره ځناور ته او څاروي ته تکلیف ډېر زیات میلاویږي. بل یو مکروه عمل چې مونږ کوو هغه اکثر ملګري چې کله څاروي راولي سهار کې او چړې تیروي نو د څاروي په مخ کې تیروي نو دا هم څاروي ته یو قسم تکلیف ورکول دي. دا هم عالمانو دا عمل مکروه ګڼلی دی د دې نه هم ځان ساتل پکار دي. بل یو مکروه چې عالمانو لیکلی دی هغه دا دی چې کله دوه درې څاروي خلک ذبح کوي نو یو څاروي د بل څاروي مخکې ذبح کوي. دا هم عالمانو مکروه ګڼلی دی. د یو څاروي په مخ کې بل څاروي ذبح کول دی په دې باندې هم څاروي ته تکلیف میلاویږي د دې نه هم ځان ساتل پکار دی. او بیا د ذبح په وخت کې یو غلطي بیا مونږ دا یم کو اکثر دا قصابان داسې کوي چې ذبح کله وکړي نو د حرام مغز حکم لاین چې د ټول بدن د دماغ سره لګېدلي حرام مغز هغه په دې څوکه باندې کټ کړي نو دا هم یو مکروه او منع عمل دی په شریعت کې. عزتمندو د دې نه ځان ساتل پکار دی په دې سره هم څاروي ته تکلیف میلاویږي. بل یو مکروه عمل چې عالمانو لیکلی دی هغه دا دی چې د څاروي نه پوره روح لا وتی نه وي پوره ساتې وتی نه وي او سړی شروع کړي د دې نه سرمن باندې شروع کړي یا خپې ته کټ کوي یا بل یو عضو ته کټ کوي نو دا عمل هم مکروه عالمانو ګڼلی دی د دې نه هم ځان ساتل پکار دي. او بل مکروه عمل چې عالمانو لیکلی دی هغه دا دی بعضې خلک دا کوشش کوي چې دا څاروي کله علل کړي نو دا سټ ماتولو کوشش وله کوي چې ساتي ضرور دی. نو عزتمندو دا عمل هم مکروه دی په دې سره هم څاروي ته تکلیف میلاویږي د دې نه هم ځان ساتل پکار دي. سټ ماتول د څاروي دا هم نه دي پکار بلکې په چاړه سره د هغه ذبح کول پکار دي. بل یو مکروه چې عالمانو لیکلی دی هغه دا دی چې د شپې په وخت کې ذبح دا مکروه ده. د شپې ذبح یعنی ذبح د ورځې پکار ده د شپې په وخت کې ذبح دا مکروه ده. د شپې ذبح نه را پکار. البته دا خو هغه وخت کې مسله وه چونکې پخوا لیټونه او دغه لیټینګ سیسټم ډېر زیات نه و نو که اوس داسې یو ځای وي چې هلته داسې رڼا وي لکه د ورځې نو که بیا ذبح وشي عالمان فرمایي بیا پکې څه قباحت نشته دی. او اخره کې یو بله مسله ذکر کوم مختصرا چې هغه دا ده چې تقسیم د غوښې به څنګه کیږي. نو تقسیم د غوښې عزتمندو بعضې خلک په اټکل باندې غوښه تقسیموي. په اټکل باندې غوښه تقسیمول دا جایز نه دي ځکه دا غوښه که یو زیاته شي او بله کمه شي نو په دې کې بیا د سود شبهه راځي او د سود څنګه چې سود ناروا دی دغه رنګ شبهه د سود هم ناروا ده او حرامه د ځان ته ساتل پکار دی. البته
بیا داسې کول پکار دي چې مختلف اجناس هغه چې کوم دی یو ځای کړی شي، مثلا غوښه شي، ورسره هډوکي شي، ورسره چې کوم دی ګردې شي، ورسره خپې شي، نو مختلف اجناس یو ځای کړی شي. نو که بیا په اټکل هم وشي، که کمې زیاتې هم پکې لږ راشي، نو بیا څه قباحت پکې نشته دی. نو د دغه څیزونو نه ځان ساتل پکار دی.